السلام علیکم عزتمنو ډیرلاټ چاته یوې د واده پروګرام لا تللی وه او هغه ته ډیرلاټ د پیسو دپاره کم کارونه وکړ. نو تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ډیرلاټ د پاکستان مشهوره اداکار او سنګر ده چې ډیرلاټ ډېر د پښتو فلمونو دپاره یې ګانې ویلي دي او ډرامو دپاره یې ویلي دي. ډېر ښایسته غږ لري او ډېر لږ ټایم کې یې ځان نه خپل نوم پیدا کړی دی. ډیرلاټ به د شپې د واده پروګرام دپاره به نه تلله ځکه چې دی به بار ډېر ښې پیسې پیدا کولې او ډېر اپر به ورته کېدلو خو اخر مجبوره شوله او دغه شانتې د واده پروګرامونو ته یې غاړه کېښودله. دا یې د دقې د وجې نه کېښودله چې دغه په ټوله نړۍ کې د وبا بیماري تېره شوې ده او کاروبار ډېر خراب شوی دی. د وبا د بیمارۍ نه بعد ورته چا څه د اپر ونه کړو نو بیا اخره کې مجبوره شه او د شپې به د واده پروګرام دپاره به ګانو له تلله چې یوه شپه دغلته واده پروګرام ته لاړله نو چا ورباندې پیسې نه شیندلې. دې به خپل اواز ته ډېر زور ورکړو چې ښایسته اواز وځي. بیا به هم چا څه پیسې میسې نه شیندلې او چا به اوازونه نه کول. اخر ډیرلاټ مجبوره شه په خپله یې ډانس شروع کړو چې یو ملت ډانس وکړو نو خلکو ورباندې ظالمې پیسې وشیندلې. ډیرلاټ ته یې خوند ورکړو دی چې عمده تار د سره راټینګ کړه نو خلکه درباندې پیسې شیندي. نو ډیرلاټ میکار څه وغورځول او په خپله باندې په ګډا شوله چې په ګډا شوه دې باندې ګډا سره په دې باندې د پیسو بارانونه شول. بیا ترنه په ټوله نړۍ کې دغه شانتې ویډیوګانې خورې شولې. خلکو ورپسې ویډیوګانې وکړلې چې ډیرلاټ اوس دغه شانتې ډانسونه هم کوي. خو عزتمنو د ډیرلاټ دغه غټه مجبوري وه یعنې دې به اواز ایستلو خو چا به ورباندې څه غم غرض نه ساتلو یعنې اوالاګانې او پیسې به ورباندې چا نه شیندلې. چې د خپل اواز سره ډانس شروع کړو او چغې یې شروع کړې نو ټولو ورباندې پیسې وشیندلې. نو ستاسو د دې په هره باندې یعنې څه خیر دی لازمي خپل نظر راسره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. موږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب خوا کې ورته د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.